زما خوږو عزتمندو زما دې خبرې ته بغور سره غوږ کېږدئ ډېر اوږدو اوږدو امیدونه مو په زړونو کې غوټه کړي دي دا ژوند خو ډېر لږ دی د نبي علیه الصلاة والسلام د امتیانو عمر دغه شپېته او یا کاله دی الا ماشاء الله که څوک د سلو کالو عمر ته ورسي نو هغه هم اکثر بیا د بل په سهاره باندې ژوند تیری بس دومره انتظار دی چې دا اسا اخستل زمونږ او ستاسو بند شي بس سا اخلو کله چې دا سا اخستل بند شو قسم په الله بیا به څوک هم دا نه وایي چې فلانی خان بلکې ډیډ باډي ورته وایي ډیډ باډي ورته وایي دا وایي ډیډ باډي راغله دا مړی دی هلکه اخوا شي مړی لامبو دی خوا شي مړی راوچتئ زامن به هم ورته مړی وایي لوڼه به هم ورته مړی وایي او دا ایجوکیټډ طبقه دا ایجوکیټډ بچي دوی ورته ډیډ باډي وایي ډیډ باډي څوک به هم دا نه وایي چې جرنیل صاحب روچت کوي دا فلانه افلاطون روچت کوي علامه صاحب روچت کوي وزیر صاحب روچت کوي زما خوږو عزتمندو چې څومره هم مشهوره هستی وي نو دا به وایي چې دا لاش اخوا کوي دا لاش دی خوا کوي مړی یې کفن کو مړی یې خخ کو د صدارت د سلطنت او د شهرت دا ټول عہدې به نیست و نابود شي زما عزیزانو زما خوږو وروڼو زما خوږو خویندو ولې په دې ختمېدونکي ژوند باندې او ولې په دې ختمېدونکو دنیا باندې تکبر کوو دا خپله هستي او دا خپل اوقات دا موږ ولې هېرو دا وخت ولې نه یادو چې کله زمونږ د دنیا ته راتللو وخت نو په دغه وخت کې زمونږ څه حالو لغړ دوغړ په بدن باندې کپړې نه وي او جوړ شوي د کمې ګندګۍ نه یو ډېرې ګنده نطفې نه او چې کله د دنیا نه ځو نو هم به لغړ ځو په وجود باندې اغوستې شوي کپړې دا چې سټایلش لباسونه مونږ جوړو زنانم زی او په وی ای پی شورومونو کې هغه سوی وتا میگا مارټس او سشي هغې ته ځو او ځان له دا ګارمنټس نه دا وی ای پي د زرګونو د لکونو روپو جوړې اخلو نارینه هم په دې چکر کې نښتې دي او زنانه هم نښتې دي شوبازي ده شوبازي میکاپونه د لکونو د زرګونو روپو میکاپونه دا وجودونه پې ځان له ښایسته کوو که نه نو د دنیا نه چې ځو نو د وجود نه به دا جامې وویستلی شي لغړ به شي او صرف د کفن ټوټه به ورته واچولی شي دا ښکلی وجود چې دا اوس پې نازي بمونده دا به د تورو خاورو لاندې خاورې شي عزیزانو بس کو بس کوي د ګناه نه توبه وکړئ دا یو بل خفه کول پرېږدو زړه سره دا عزم نیت او اراده وکړو چې څوک مې خفه کړي دي هغوی نه به زه معافي غواړم بس هغوی به زه رضا کوم د مرګ نه مخکې د قبر نه واپس بیا راتلل نشته اوس د خپل معاملات ټیک کړو د حرامو نه توبه وکړو د حرام کارۍ نه توبه وکړو 15 وخته د خپل مرزه اهتمام وکړو د قرآن پاک تلاوت او هر ټیم د الله تعالی په ذکر باندې زموږ ژبه چې تر وي او د قبر او د آخرت یاد وي الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته دا زندگی د قرآن او د حدیث مطابق را نصیب کړي